دیجی احکام شرعیه جاری کېدو کې د مومن کېدو دپاره صرف اسلام ظاهري اسلام کافی دی. دې کې دا بیانېږي چې یو سړی کافر دی او که مومن دی، نو چې کوم سړی په ژبه باندې کلمه وي او دی خپل ځان چې کوم دی ظاهري طور دی خپل ځان مسلمان ظاهري په ژبه کلمه وي او خلکو ته وایي چې زه مسلمان یم، نو دا نه چې د ده په زړه کې ایمان نشته دی، دا به یو سړی نه وي. نو دې آیاتونو کې دا بیانېږي چې کوم سړی په خوله باندې ظاهري اسلام قبول کړي او تا ته پته ولګي چې دا مسلمان دی، هم که د هغه په زړه کې کفر دننه ولې نه دی، خو د ده سره به د مسلمانانو په شانتې معامله کېږي، د سره به د کافرانو په شانتې معامله نه کېږي. نو دې آیات کې هم الله جل جلاله فرمایي چې اے مؤمنانو تاسو چې کله په سفر باندې وځئ نو د دې خبرې تحقیق کوئ. بغیر د تحقیق نه یو کس مړ کول چې هغه په تاسو باندې سلام وکړي او د مسلمانۍ څه نښه ظاهر کړي او تاسو وایئ چې نه دا د چې کوم مسلماني ظاهر کړې ده نو دا خو د یرې د وجې نه د خپل مال او جان د حفاظت د وجې نه د مسلماني ظاهر کړله، نو لہذا داسې مه کوئ، دا سړی مه قتلوئ. د دغه سړي د قتل ممانعت راغلی چې دا سړی به نه قتلی، چې یو سړی په جهاد په دوران کې یو سړی چې کوم دی کلمه شهادت شروع کړي چې ما ایمان راوړو یا زه مسلمان یم، یا یو سړی په تاسو باندې سلام واچي، دا هم د مسلمانۍ نښه ده، نو دا سړی به بیا نه قتلوئ، د نه قتلول واجب دی، دی به بیا نه قتلوئ، د سره به د مسلمانانو په شان د معاهده کوئ. نو دې آیات کې دا دې ذکر دی. ځکه په روایت ترمذي وغیره کې دي چې د بنو سلیم نبی علیه السلام د صحابو یو لښکر ولېږو د جهاد دپاره، دوی چې کله په لاره باندې تلل د جهاد دپاره، نو د بنو سلیم یو کس ګډې او بیزې سره ولي هغه دوی ته سلام وکړو چې السلام علیکم. نو صحابو یو بل ته ووایي چې ده دا سلام وکړو دا د یرې د وجې نه وکړو، یعنې د خپل مال او د خپل ځان د حفاظت او د بچ کېدو دپاره د را سلام وکړو، لہذا دی مسلمان نه دی. صحابه را ولګېدل، هغه سړی د بنو سلیم هغه کس یې قتل کړو او هغه ګډې او بیزې د مالی غنیمت په طور باندې واغستې او هغه یې راوستې نبي علیه السلام. نبي علیه السلام د دې واقعې پته ولګېده، الله پاک جل جلاله دا آیاتونه نازل کړل چې تاسو بلا تحقیق نه یو مسلمان مه قتلوئ، ته په تاسو باندې سلام کړو، نو اوس د زړه نه تاسو څنګه خبر یې چې تاسو وایئ چې دا سلام د خپل ځان د حفاظت او د مال د حفاظت لپاره کړ. دغه رنګې نبی علیه السلام یو لښکر یو ځای ته ور ولېږو، په کې مقداد بن اسود رضی الله عنه موجود. دوی چې څنګه هغه ځای ته ورسېدل نو هغه ټول خلک وتښتېدل او هغې کې یو کس په اوچت اواز باندې وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول، کلمه د شهادت وی. مقداد رضی الله عنه ورمنډه کړه او هغه چې کوم دی قتل. هغه زړه کې دا وګڼل چې د زمونږ د یرې کلمه ووي، د زړه نه کلمه نه ده ویلې. حضرت مقداد رضی الله عنه دا ګمان وکړو چې دا مسلمان نه دی، خو د یرې د وجې نه او د خپل ځان د حفاظت د وجې نه دا کلمه ووي، نو هغه یې قتل کړو. نو بعضې صحابه پسې راپاڅېدل، بیا تابد وکړل او چې کله دوی واپس رالل نو دی نبی علیه السلام دا خبره وکړه چې حضرت مونږ هلته جهاد دپاره ورسېدو، ټول خلک وتښتېدل، یو کس پکې په اوچت اواز باندې کلمه وویله او حضرت مقداد رضی الله عنه هغه چې کوم دی قتل. نبی علیه السلام دی را وغوښتو او د ته ډېره زیاته تنبیه وفرمایل. نبی علیه السلام ډېر غوسه شو او ورته یې وفرمایل وی ته په ورځ د قیامت الله له څه جواب ورکوې چې ستا په مقابله کې کلمه د شهادت اشهد ان لا اله الا الله دا کلمه چې کوم دی ستا خلاف گواهي ورکړي چې دې سړي کلمه ویلې وه د حضرت مقداد رضی الله عنه قتل کړی، ته به الله له څه جواب ورکوې. نو دې کې چې کوم دی دغه ذکر دی دا پکې بیانېږي چې تاسو به مسلمان بغیر د تحقیق نه قتلوئ، د زړه نه الله خبر دی، د زړه نه هو با اهل قبله چې کوم دي چې کوم سړی ځان ته مسلمان وي دی کلمه وي دی جماعت ته ځي، نو په دغه د مسلمانانو ګمان هم کوي او په ده باندې به غلط ګمان نه کوي چې د په زړه کې کفر دی، تر څو پورې چې د ده نه داسې کار یا داسې خبره نه وي صادره شوې چې هغه د په کفر باندې ښکاره او یقیني طور دلالت کوي. لکه اوس قادیانان دي، هغه مونځ کوي، اذان کوي، اقامت کوي، خو د هغې کفر یقیني دی، د دې وجې نه هغه کافران دي. البته یو مسلمان ته کافر ویل دا ډېر لوی جرم دی. تا چې ته کافر ووایې هغه کافر نه دی، نو په دې فتوا باندې ته پخپله کافر کېږي، دا فتوا په تا باندې رالګي. وس تر حده باندې
یو سړی به د اسلام نه وباسي بلکې اسلام ته به رانن باسي. موږ به معمولی خبره باندې بس پلان کې کافر دی ډینګې کافر دی، حالان کې د کفر په اسباب موږ پوهېږو نه چې ته به یو سړي ته څنګه کافر وایي. دا د علماو د مفتیانو کار دی. نو چاته کافر نه وي دا ډېر خطرناک لفظ دی.